السلام علیکم زه منیس خان او نن د اگست 23 تاریخ یو څو غټي خبرې دي د گرفتاریانو د سپریم کورټ حواله سره ما وی چې تاسو سره شیر کوم خدای نه مخکې درته یو لطیفه کوم عدالت ته مجرمان پیش شو نو جج ته تپوس کو چې تاسو جرم دی هغه خپل جرم وی بل نه تپوس کو اخیری کس نه چې تپوس کو وستاسو جرم دی ویجی ز شلم یما وی شلم څه مطلب وی پولیس والا خلک را روان کړي مجرمان یو تیو تختیدو وی ز په لار هم دوی ګنتی کوله نو نور لسو نو زه رونی ولم چې راشه ته پکې شلم شوی وی ز شلم یما نو زکه ز پولیس رانی ولېما دا خبره مې دی پوری وکړه چې پرون ډېر عجیبه کار شوی چې یو خو د حلیمه خان د عمران خان خور چې دا غي یو مشري زوی دی شاویز پولیس گرفتار کو نو خلک وی چې هغه تلیو پاغه کشری پسې شیرشاه پسې خو ملاو نشو نوای پکې رانیوال کو غالبا چې دا غشلمو ځکه چې ټول میډیا باندې او داغه دوستان وای چې د 6 مئی نه د 13 مئی پورې د خپل دوستان او فیملی سره په چترال کې او دا خبره غوي وکیل جج تم وکړه نو جج په خپل فیصله کې لیکلي چې وکیل خو وای چې دا ملزم په موقع نو خو خیر دی تفتیش لبه ورکم یو تورزو د پار ریماند چې د خپل بیګونایي ثابت کی نو دغه یو زموږ د عدالتي نظام دی چې غالبا دا شلم راوسته نو زکه بیا چې د عدالت نه واپس تلل نو دوی شیرشاه گرفتار کو هغه په دغه پر اصرار طریقې سره گرفتار شو کم چې مخکې دی دا ولي گرفتاریان کی او د دې یو تسلسل دی دا کړي چې ته ملاو کې نو ته په دې ډیزاین باندې پوه شي یو درې سلور ورځې مخکې د تحریک انصاف یو MNA دی نن سبا متنازع دی شیر افضل مروت هغه په یو پروګرام په ټي وي وی چې د حسن نیازی سره شیرشام په 9 مئی کې په د کور کمانډر هاوس کې موجودو هغه پریخي دی او حسن یې گرفتار کړي وغه دا تاثیر ورکو چې د حلیمه خان د اسټابلیشمنت سره سیټینګ شوی دی نو ځکه نه گرفتاری دا خبر درې سلور ورځې مخکې راغی او بیا پرون گرفتار شو خو د گرفتاری باره کې خلک وایي چې د دې پشا دادي چې حلیمه خان خاموشه کول دي ځکه چې د حلیمه خان د عمران خان هغه صحیح بیان عوام ته مخې تګ دي کم نه چې ډیر خلک پریشان دي او د تحریک انصاف زب خلک خو 90% وي خو زه وایم چې 99% کمپرومایز کې عادت کم چې MNA ګان MP ګان دي او کم چې مزيلي اغوي چې کله ملاقات لړ شي نو اغوي هغه د عمران خان بیان بار نه راوړي کم چې هغه ویلي نو دغه وجه دا چې دلته کې حلیمه خان بیان کم د عمران خان خبره راوړي نو د حکومت او د اسټابلیشمنت چې د کروڑونو بیانیه په اشتهارونو په دې جوړ کړي ایو بیان سره ټوس شي نو وی چې دا حلیمه خان خاموشه کولو د پاره د هغه دوانه ځامن گرفتارول دا وجه کې دي شي بدقسمتی دا ملک کې د آئین او قانون چې کله خلاف ورزي کیږي نو بیا معاشري نه ځنګل جوړ شي خو دا کم حکمرانان چې دي نو د دوی دا غلط فهمي ده چې دا کم حل اوس د پولیس ته د اختیار ورکړی شو دا به صرف د تحریک انصاف خلاف استعمالیږي او چې کله سبا دوی نو دوی خلاف باندې استعمالیږي پولیس د اچا نه دي هغه د ریاست اداره ده نو کوتنن په حکومت کې ته استعمالول شي خو کو سبا ته په حکومت کې نه پوزیشن دک ډنډا او دک اقدامات به ستا خلاف استعمالیږي بل خبره پکې دا ده چې شیر افضل مروت یو داسې سړی دی چې هغه د خپل بیاناتو په وجه متنازع بیانونو په وجه عمران خان د پارټۍ نه ایستې دي او هغه په هر چینل حلیمه خان ټارګټ کوي د عمران خان فیملی باندې ډېر عجیبه الزامات لګي خود دغه شیر افضل مروت چې کوم دی بیا دلته کې د علي امین ګنډاپور صاحب او د بیرسټر ګوهر سره په میټینګونو کې مناسي نو نظریاتي ورکران په دې ډېر پریشان دي چې یو سړی ایستې دي نو تاسو د عمران خان خبره ولې نه منئ بل پکې دا ده چې بشرا بیگم چې کله په جیل کې واچول د هغې هاړو څه جرم نه دی نو خلک وایي چې دا هم د تحریک انصاف هغه کمپرومایز قیادت په دې سازش کې شامل و ځکه چې هغوی وایي چې بشرا بیگم بهري نو عوام احتجاج کې په جذبې سره راوځي او چې دا جیل کې شي نو بیا به څوک نه راوځي نو دا وجوهات دي چې د تحریک عمران خان په جیل کې د خپل پارټۍ د کمپرومایز خلک
اسټابلیشمنت او حکومت د دې دریو په وجه دی. نو صرف د عمران خان سره خپل عوام ولاړ دي او نور قیادت کې اکثریت کمپرومایز شوی دی. دا یو اهم خبره وي ما چې تاسو ته پس منظر ویم. بل یو صحافي دی خالد جمیل اپرون اف آی ای سایبر کرایم وینګ گرفتار کو او هغه یو دوه ټویټ کړي. هغه یو ټویټ خو درته نشم ویلی، زم ډېر غریب سړی یم، زما نمبر را نشي، خو هغه دویم ټویټ کې دا و چې لکه د هغه لاهور کې ماشومان گرفتار کړي وي په میټایه تقسیمولو، نو هغه وی چې ریاست دې حد ته راشي چې ماشومان گرفتاري، نو مطلب دا دی چې خپل شکست دی ومني چې اوس ماشومانانو نم غبرهټ دی. دا یو خبرونو. خالد جمیل گرفتار دی، اول دی د نوکرۍ نه وویستو او نن سبا بیا خپل یوټیوب چینل کونو دغه شو. بل خبر دی چې څومره ته ریاستي پالیسیانو باندې څوک تنقید کوي نو د هغوی باندې جیلونو مقدر دی، خو اوس دا وشوه چې خلک د هغې جیلونو نه یریږي. مارنګ بلوچ پرون راوسته عدالت ته. مارنګ بلوچ چې دا د میسنګ پرسن یو کمیټي جوړه ده، بلوچ یکجهتي کمیټي، د هغې مشره ده او د بلوچستان 90% خلک د هغې په آواز ولاړ دي. دوالته کې ګروپونه دي، یو ټوپک راغستی او یو سیاسي او پرامن جدوجهد کوي. ټوپک والا خلاف خو بدترین اپریشن پکار دی چې کم خلک ریاست ته یا ملک ته نقصان رسي، خو چې کم خلک سیاسي دي هغه چې ته د سیستم نه اوټ کې، نو دغه خلکو کې بیا ډېر خلک ټوپک راولي چې هغوی ته د پرامن احتجاج لاره نه میلاوي. مارنګ بلوچ څو پیرې نظربنده ده چې عدالت ته راولي، نو هره پیره د هغې حوصله دومره عجیبه او د هغې هغه فوټیج چې راشي نو ته به حیران شي چې یاره دا د سټیل نه جوړه ده دا ښځه کو څنګه. چې پرون راوسته نو یو ویډیو کلیپ ډېر وایرل دی، په عدالت کې نورې ښځې هم دي، نو یو ښځه ته وایي څه کوې، نو هغه وایي زه وظیفه کوم. نو مارنګ بلوچ ورته وایي چې دلته فیصلې په عسکري عدالتونو کې فیصلې په وظیفو نه ګټلې کېږي، دا د ډالرو عدالت دی. دا ډېره عجیبه خبره ده چې په نظام باندې خلکو اعتماد ختم شي، نو بیا دغه بدقسمتي. او د سپریم کورټ زموږ د عدالتونو خو خلک وایي چې دې دپاره د حضرت یعقوب علیه السلام صبر پکار دی او د حضرت نوح علیه السلام عمر پکار دی او د قارون خزانه پکار ده. د هغې مثال دا دی چې پرون په سپریم کورټ کې وجیبه سړی بری شو. دا سړی چې دی نو دا د ټوبیکو بورډ ډیپټي سیکرټري دی، سردار حسین نومې دی، او د باندې څه کیس و نو پای کې ورته 3 کاله سزا او 45 लाख روپۍ جرمانه شوه په 2015 کې. د هغه سزا تیروله جیل کې، په 2018 کې د اپیل کړی او هغه اپیل پرون فیصله شو. فیصله دا شو چې دی بېګناه دي بری کې، نو د خپله سزا هم تېره کړه، هر څه شو، په هغې هم 15 کاله تېر شو، اوس بېګناه شو. دغه کیسونه دي چې په داسې کیسونو کې فوري ضمانت پکاري کو. عدالت وایي چې ګناهګار دی بیا یې جیل ته کې، خو بېګناه چې پکې 88 کاله تېري او بیا عدالت کې ثابت شي چې دی بېګناه دی. دغه حل د عمران خان د کیسونو دی، ضمانت ته نه پرېږدي. کو ضمانت وشي نو بیا د وروسته کیس وچلي، کو جرم یې کړي پانسي کې، خو دا کم کلونه چې ضایع شي د دې به بیا جواب څوک ورکوي. امید لرم چې ستاسو به دا خبرونه خوښ شوي. ویډیو کوم خوښه شوه کمنټ وکړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.